أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سورة الأعراف میں شروع کرو. دیکھیے بنیادی طور باندې درې مسئلې ذکر کړي. یو مسئلہ تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې باندې واقعه د موسی علیه السلام ذکر کولا تفصیلا. به صفات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړو او يهود ته ترغیب ورکو چې ایمان راوړی په پیغمبر باندې دا صفات په تورات او انجیل کې ذکر وو. قل یا ایها الناس تیزنا جواب د شبهه دی. جواب دا چې وی نو خپل پیغمبرانو خبره منو د حضرت موسی علیه السلام حضرت عیسی علیہ السلام خبر منو اغم د الله تعالی د طرف نه پیغمبرانو. دې جواب ذکر کړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه پیغمبر دی چې الی یوم القیامه تر ورځ د قیامت پورې د تمام جهان د پاره پیغمبر دی. لہذا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلو نه بعد صرف تابعداري د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی نور پیغمبران به منه چې دا د الله پیغمبران دي، لیکن ایمان براوړی د نبی علیہ السلام په تفصیلی شریعت باندې. قل یا ایها الناس قل اے پیغمبرات خلق تام یا ایها الناس اے خلقو انی رسول الله الیکم جميعا یقینا زه رسول د الله ان تاسو ټولو طرف ته تمامی دنیا طرف ته الله تعالی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر را لے گلے دے. اللہ ملک السماوات والارض کار بزما سئی پیغام بزما سئی کہ اللہ تعالی توحید خلق تا بیانولو. الذی له ملک السماوات والارض زد اللہ رسولم اللہ کم ذات سے الذی له ملک السماوات والارض الذي اللہ غزات له ملک السماوات والارض جدی اللہ لرا بادشاہی د اسمانونو د ځمکې دا تمام اختیارات دا اللہ پلاس کی دی. لا الہ الا هو نشتر حقدار د بندگی الا هو مگر یوازی دا اللہ دے. یحیی و یمیت ژوند کول کوي اللہ مړ کول کوي. فآمنوا بالله ورسوله ندسی ذات چې د تمام دنیا مالک اور بادشاہ داغه د طرف نه دا حکم دی. فآمنوا بالله پس ایمان راوړی په الله باندې ورسوله پر رسول د الله باندې. داسې رسول النبی چې پیغمبر دی الامی امی دی د چا نه تلوستل ندي کړ دے انتا ستا دا اللہ کلام بیانی معلوم شاہ چی دا اللہ تعالیٰ دا طرف نادتا وحی شویدہ. یا الامی پاک بات دے منصوب الالام لکسرنگی چی معصوم نمور دخی چی نمعصوم تیدا کیگی گناہی نوی کرے دارنگی دا پیغمبر معصوم دے دا گناہننا. اللذی آگا پیغمبر یؤمن باللہ چی مان راوڑی پا اللہ باندی وکلماتی پا احکامو دا اللہ باندی. دین معلوم شاہ چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دا دی مکلفو چی دا کام بی منلو نو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکلف تے دا دی خبری کیا بدا اللہ پا کتاب ایمان راوڑی دا اللہ پا احکاماتو بی ایمان راوڑی نو واتبعو تاسم تابداریو کئی او دا دی پیغمبر لعلکم تهتدون ددی دا پارا کتاسو العربی امومائی ومن قوم موسیٰ امہ یهدون بالحق و به یعدلون دا جواب دا شبی دے
سوال دا راځي چې په يهوديانو کې هم د خلکو یاوی په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. نبی ترغیب د اوریدلو نه بعد لکه کعب بن احبار يهودي هغه ایمان راوړی دی. عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ هم ایمان راوړی دی. دا په يهوديانو کې لوی علماء ومن قوم موسی بعض د قوم د موسی علیه السلام نه امه یو جماعت ته تنوین د پاره د تعظیم یو لوی جماعت ته یو عظیم جماعت ته کار سده یادون بالحق کی بیان کوي پرشتیا سره رهنمایي د خلقو کوي په حق خبر سره د خلقو ته رهنمایي کوي یهدون بیان کوي بالحق کی پرشتیا سره وبه يعدلون او په دغه حق باندې فیصله کوي. سمانا مثلا صحیح رسي حق مسله رسي چې د قران موافق وي کسو کولا فیصله راوړي نو هغه رشوتونه نه دي بلکې د قران او سنت موافق فیصله کوي. دا استثناء ذکر کړه چې باز فایل کتابو کې خمس ته چې چا ایمان راوړل د دې ترغیب دو اوریدلو نه بعد قل یا ایها الناس قل یا پیغمبر د خلق تام یا ایها الناس خلق انی رسول الله الیکم جميعا کنن رسول الله ان تاسو ټول طرف تام الذي له ملك السماوات والارض الله ذات چې الله لرا بادشاہ د اسمانونو د ځمکې دا لا اله الا هو نشته حقدار د بندګۍ الا هو مگر یوازې د الله دی. یحیی و یمیت الله جند کول کې مړ کول کې فامنوا بالله ورسوله پس ایمان راوړئ په الله باندې ورسوله پر رسول د الله باندې النبي چې پیغمبر دی امی دی الذي يؤمن بالله وكلماته پیغمبر چې ایمان راوړي په الله باندې په احکاماتو د الله باندې واتبعوا تابعداریو کې پیغمبر لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو لار بیا مومئ. ومن قوم موسی بعد د قوم د موسی علیه السلام نه امه یو لوی جماعت ته یادون بالحق چې بیان کوي په حق سره او بیا یادلون دغه حق مطابق فیصله کوي.